کومو کسانو چې د بېنظیري د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی او هغو ته روپۍ نه میلاویږي هغه که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي ځکه زړو کسانو ته چې دی د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی د دوباره اندراج دپاره دا میسج هم د دې لپاره راغلی دی چې تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ نه میلاویږي د څه د وجې نه به نه میلاویږي که ستاسو د غربت سکور په پورته ختلی او ستاسو مالي حیثیت برابر شوی نو په راتلونکي وخت کې چې دی دغې کسانو ته زړو کسانو ته به نه میلاویږي او نوي کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي په دې کې ځینې نوي کسان دي نوي کسان هم رجسټریشن کړی هغه چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي نو هلته کې تاسو له بدې کې نمبر درکوي کله چې تاسو رجسټریشن کوئ نو د 1 نه والا د 100 پورې نمبر په هغې کې چې د کومو کسانو سکور د 32 نه به کم وي نو هغې کسانو ته چې دی د بېنظیر روپۍ میلاویږي د کومو چې د 32 نه به پورته سکور وي نو هغې کسانو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي نو کومو کسانو ته چې دا روپۍ نه میلاویږي یا ورته وایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه نو هغه کسان اکثر بار بار دفتر ته ځي او په دفتر کې دا خبره کوي چې موږ ته دا روپۍ نه میلاویږي ځینې وایي موږ 2-3 ځله چې دی رجسټریشن وکړو نو که تاسو 2-3 ځله کړی او که هر څو پېرې کړو خو تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي تاسو به داسې چل کوئ چې کله تاسو رجسټریشن وکړو نو تاسو به ګورئ چې د هغې نه وروسته 2 کاله وشي نو 2 کاله پس تاسو دوباره رجسټریشن کولی شئ په 2 کاله کې دننه چې دی تاسو دوباره رجسټریشن نشئ کولی نو کومو کسانو ته راځي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه نو تاسو به 2 کاله چې دی صبر به کوئ په دغه شناختي کارت باندې تاسو 2 کاله پس چې دی دوباره رجسټریشن کولی شئ که د 2 کالو نه په منځ کې تاسو بیا ځئ نو هغه به تاسو هسې تکلیف جوړوئ او ځان چې دی په عذابوئ به نور چې دی 2 کاله پس تاسو دوباره رجسټریشن کولی شئ